موږ په 21 سنچري تر ډیکیډ کې په 2026 کې د 2005 په مانسټر باندې ایجوکیشن ادارې چلو. نو که چیرې ته په زاړه مانسټر سره ایجوکیشن انسټیټیوشن چلایې، ته نه د قوم معیار پوره کولی سې، نه زموږ د معاشرې معیار پوره کولی سې، نه د ایجوکیشن معیار پوره کولی سې، نه معاشرې ته ښه ریسپانسیبل سټیزنز پوره کولی سې. د دې دپاره پکار دا دی چې زموږ ایجوکیشنل انسټیټیوشنز چې کوم هیډز دي دا راولاړ سي، د دې ماشومانو څه پالیسي انپوټ واخلي. دغه ماشومان سلو دا نور تر میټریکولیټه پورې چې کوم کوچنیان زموږ سره راسره د دې څه باید انپوټ واخلي چې ستا په خیال باندې اداره څنګه برابرېږي. که زه یو اداره چلوم، زه په خپل مزاج باندې چلوم، نو د دې مطلب دا دی زه د خپلې الیاس پر دا کوچنیانو باندې مسلطه کوم چې تر څو پورې دی ما په پالیسي کې یا د مین سټریم پالیسي حصه یو ماشوم جوړ کړی نه وي، تر هغه ساعته پورې زموږ په معاشره کې ریسپانسیبل سټیزنز او هغه انسانان چې په هغو کې کریټیکل تھینکینګ وي داسې انسانان نسي راتللی.